د خبرونو سرټکي د ټاکنو په پایله کې د ځنډ اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بهیر له پایله تر اوسه د ټاکنو مهالویش نقض کړی د مسکو ناستې ترسره کېدو لپاره د خبرو دوام روسیې د دغې ناستې د ترسره کېدو نیټه د نوامبر 9 بللې بهرني استخبارات د جنرال عبدالرازق د ترور په قضیه کې ښکېل د نوموړي د ترور په تړاو 22 تنه تر پوښتنو ګروېږنو لاندې شتون لري سلامونه د 12 خبر کلمه خطره صفای سره تم شئ اوس هم بشپړ خبرونه او شننې د ملي امنیت لوی رئیس وایي چې د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د ترور په اړه د هغوی څېړنې ښیي چې دا د څو طالبانو کار نه دی بلکې بهرني استخبارات په دغه قضیه کې لاس لري ولسي جرګې پرون د هیواد د ملي امنیت لوی رئیس د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران ور وبلل څو د جنرال رازق او عبدالجبار قهرمان د وژنې په تړاو خپلې موندنې شریکې کړي د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي وویل چې د جنرال رازق ترور 5 پړاوونو کې څېړل کیږي او تر اوسه په دې تړاو 22 تنه تر پوښتنو ګروېږنو لاندې شتون لري نوموړي زیاته کړه چې نړیواله ټولنه د جنرال عبدالرازق د ترور د قضیې په تړاو د افغانستان دولت سره همکاري کوي له دې مخکې د ولسمشر غني ویلي وو چې د جنرال رازق د ترور دسیسه په پاکستان کې جوړه شوې او هغه هیواد څخه یې وغوښتل چې دغه قضیه کې ښکېل کسان افغانستان ته وسپاري خو پاکستان د محمد اشرف غني دغه خبرې بې بنسټه وبللې روسیې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د ناستې د ترسره کېدو نیټه د نوامبر میاشتې 9 اعلان کړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوې څرګندونې کې وایي چې ولسمشر غني هوکړه کړې څو د حکومت په استازیتوب دغې ناستې ته یو پلاوی واستوي له دې سره د هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې ناستې په اړه خبرې اترې روانې دي له بل لوري رویټرز خبري رسنۍ رپوټوي چې روسیې د افغانستان یو شمېر لوړپوړو سیاسي مشرانو ته چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمعیت ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور هم پکې شامل دي دغې ناستې ته د ګډون په موخه بلنه ورکړې د افغان او روسي چارواکو له سلا مشورو وروسته بالاخره روسانو د افغانستان سولې لپاره د مسکو د ناستې نیټه اعلان کړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ناسته د روانې زیږدیزې میاشتې په 9 یعنې د روانې جمعې په ورځ جوړیږي د ناسته کې د طالبانو د قطر دفتر د استازو په ګډون د ایران، پاکستان، هند او چین هیوادونو استازي هم ګډون کوي په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر هم دغې ناستې ته د یوه پلاوي پر لیږلو هوکړه کړې ده خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت لا هم د دې ناستې په تړاو له روسي چارواکو سره پر خبرو لګیا دی ټاکل شوې وه دا ناسته له دې وړاندې د نومبر میاشتې په 4 نیټه د طالب پلاوي او 12 نورو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شي خو د افغان حکومت په غوښتنه تر دې مهاله وځنډېده له هماغه راهیسې افغان او روسي چارواکو د دې ناستې د جوړېدو څرنګوالي په تړاو چانې وهلې در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو و همچنین زمان برگزاری نشست مسکو داریم بحث میکنیم تا هنوز به توافق نرسیدیم امیدوار هستیم به زودی به نتیجه های برسیم د یادولو ده چې پرون ولسمشر هم پکتیکا کې د خبرو پر مهال وویل طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي ځکه چې په وینا یې افغانستان د سولې واک د پردیو په لاس کې نه ورکوي نو ضرور ده چې موږ سوله راوړو اما سوله په دې اساس چې تلپایه سوله چې برته یو بل درس په افغانستان کې را نه وړي
نو سوله باید شفافه وي لکه څه شفاف انتخابات غواړو او ما ژمنه در سره دا ده چې دغه به انشاءالله تعالی ترسره کوو. په تیرو څو ورځو کې داسې ریپورټونه هم خپاره شوي چې ګنې روسانو په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان 8 سیاسي مشرانو ته بلنلیکونه ورستولي، کوم څه چې د افغان چارواکو غوسه یې هم پارولې وه. رویټرز په خپل دغه ریپورټ کې ویلي چې د یادو 8 مشرانو له ډلې د عطا محمد نور او حامد کرزي په ګډون 6 تنو یې د دغو بلنلیکونو ترلاسه کول منلي دي. د یوې بلې سرچینې په وینا له اسلامي حزب نه همایون جریر، له جمعیت اسلامي ګوند نه احمد ضیا مسعود او د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلي هم هغه کسان دي چې دغه بلنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. یو شمېر غربي ډیپلوماټانو بیا د دې خبر په غبرګون کې رویټرز ته ویلي چې روسان هڅه کوي په دې کار سره امریکا د سولې له خبرو څنډې ته کړي. باید در این نشستی که قرار است که داشته باشند باید حکومت افغانستان و شورای عالی صلح چون دخیل است و کار شورای صلح هم امین صلح است، اینا باید در جریان بوده باشند. ملاقات های سری با اشخاص ذی نفوذ در افغانستان مثل آقای کرزی، آقای عطا محمد نور و سایری من فکر میکنم که به نفع افغانستان نخواهد بود تا اجماعی در افغانستان پیدا نشه. همه رهبران در رأس حکومت افغانستان خو له دې ټولو سره سره د افغانستان حکومت په کاراتو پر دې ټینګار کړی چې د مسکو ناسته کې باید د خبرو مالکیت او مشري د کابل په لاس کې وي. امریکا وړاندې په دې ناسته کې له ګډونه سرغړولی و، خو ویل کېږي چې د 12 نورو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایله له 2 اونۍ ځنډ سره اعلانیږي او وروستۍ پایله به یې هم له هغه 1 میاشت وروسته اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ستونزو له کبله د ولایتونو د ټاکنو پایله به د لیندۍ په 2مه او د کابل به د لیندۍ په 10مه اعلان شي. له دې سره د ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي چې د ټاکنو کمیسیون د مدیریتي کمزورتیا له کبله د ټاکنو بهیر له پیله تر اوسه د ټاکنو مهالویش نقض کړی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون کې هیڅ ډول مدیریتي کمزورتیا نه مني. د ټاکنو په برخه کې نوې سناریو یو شمېر نامعلومو ستونزو د پارلماني ټاکنو د رایو پر شمېرنې باندې اغېز کړی او د دې لامل سوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې اعلان کولو ته اړ کړی چې ویلي دي د ټاکنو لومړنۍ او اخري پایلې به خپل پر وخت باندې اعلان نه سي. که څه هم د دې کمیسیون مسؤلینو د دې ستونزو په اړه باندې واضح څه نه دي ویلي، خو وایي چې لومړنۍ پایلې به 2 اونۍ وروسته او اخري پایلې به بیا 1 میاشت وروسته تر هغه اعلانیږي. بنا به بعض مشکلاتی که در روان بود و نیاز تصفیه و انتقالات از ولایات و ولسوالی‌ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد و طبعا که نتایج نهاییش 1 ماه بعد از این تاریخ مطابق قانون صورت خواهد گرفت. د ټاکنو د قانون پر اساس د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید د اکرب پر 19مه او اخري پایلې باید د کوس پر 29مه باندې اعلان سي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې د ټاکنو څارونکي بنسټونه غوسه کړي دي. د دوی له ډلې څخه یو شمېر د ټاکنو خپلواک کمیسیون بې کفایتي د دې لامل بولي او وایي چې دې کمیسیون له لومړۍ ورځې څخه تر دې مهاله پورې بیا قانون تر پښو لاندې کړی دی. تأخیر در اعلام نتایج چی ابتدایی و چی نهایی یکی از مشکلات و معضلات جدی از این پروسه است. نقض تقویم انتخاباتی به شکل مکرر و پی هم صورت گرفته. تا حال هیچ فعالیت به اساس تقویم در زمان مشخص صورت نگرفته و این نشانده ضعف مدیریتی و همچنان یک پلانگذاری نامشخص که مثل مستقل انتخابات بوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان په هیڅ صورت سره د دې کمیسیون کمزوری مدیریت او بی‌کفایتي نه مني. از نگاه مدیریتی خو همه چیز صحیح بود، برنامه صحیح بود، پلان صحیح بود، برنامه‌ریزی دقیق شده بود، نظارت دقیق شده بود، ولی تا ناوقت شام گزارشی بود که 97% همه چیز درست است. 3% هم صبح 5 بجه شروع میشه تا ساعت 6:30 هم تکمیل میشه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کار له پیلېدلو څخه تر دې مهاله پورې بیا قانون تر پښو لاندې سوی دی. اوس مهال د پارلماني ټاکنو په برخه کې د درغلیو د مخنیوي او د پایلو د اعلانېدلو له اندېښنو سره سره د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه باندې هم خلک اندېښمن سوي دي. د ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړتیا ته په کتلو سره وایي چې دا کمیسیون نسي کولی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په ښه ډول سره ترسره کړي. د ټاکنو څارونکي بنسټونه ټاکنیزو کمیسیونونو څخه غواړي چې د پارلماني ټاکنو د پایلې په اعلان کې د روڼتیا جدي ونیسي. دغه بنسټونه ټینګار کوي چې ټاکنیز کمیسیونونه باید خپلې ټولې کړنې له مدني بنسټونو او رسنیو سره شریکې کړي. له دې سره سم دغه بنسټونه ټاکنیزو کمیسیونونو څخه غواړي چې د ولسمشرۍ ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو له ټاکنو سره دې نه باید سیاسي چلند وکړي. پارلماني ټاکنې له ډیرو کمیو سره مخ وې. د ټاکنو شپږ څار بنسټونه دلته په یوه ناسته کې د ټاکنیزو کمیسیونونو په ځانګړې توګه د شکایتونو کمیسیون څخه غواړي چې په پریکړو کې روڼتیا په پام کې ونیسي. کمیسیون شکایات انتخاباتی مشاهدات و تصمیم گیری های خود را بر اساس قوانین، مقررات و طرزالعمل های تصویب شده انجام دهد. د رایه اچونې د مرکزونو په مدیریت او کړنو کې د ځینې نیمګړتیاو د رامنځته کېدو له کبله د ټاکنو په لومړنیو ساعتونو کې د رایه اچونې لپاره د خلکو هغه پراخ ګډون او لیوالتیا له بده مرغه له ننګونو سره مخامخ شوه. په ورته وخت کې دا بنسټونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ترسره کېدو په تړاو غیر سیاسي پریکړه وکړي. کمیسیون مکلف است که در چوکات قانون هم انتخابات شورای ولایتی را مکلفیتش است که برگزار بکنه، شورای ولسوالی را مکلفیتش است که برگزار بکنه و انتخابات غزنی را. قانون بر کمیسیون این رو میکنه. اما کمیسیون تصامیم سیاسی را به خاطر از اینکه حکومت وحدت ملی از اول اراده برای برگزاری انتخابات برای لوی جرگه نداشته، انتخابات شورای ولسوالی را به تاخیرها مواجه شد. بالاخره کمیسیون هم به بنای مختلف از انتخابات شورای ولسوالی د ټاکنو څار بنسټونو د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ټاکنو کمیسیون د تلې 28مې او 29مې ټاکنې د افغانستان خلکو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه یادوي. اوس هم د ټاکنو البته د پارلماني ټاکنو د پایلې د اعلان له ځنډېدا نیولې د شپږو څارونکو بنسټونو تر نیوکو او غوښتنو پورې به دلته بحث او مرکه ولرو. د افغانستان د عادلانه او ازادو ټاکنو بنسټ ویاندې مروه امیني سره. مننه اغلې امیني چې زموږ بلنه ومنله او بحث کې دې ګډون کړی. ښه به دا وي چې پایلې له دې ځایه وکړو. د ټاکنو څارونکي بنسټونو دا غوښتنه کړې چې پارلمان ولسمشریزه ټاکنو کې د سیاسي پریکړه نه کوي او دغه راز د ټاکنو په پایله کې د روڼتیا په پام کې ونیسي. دا په څه معنی؟ سلام تاسو ته، زموږ همکارانو ته او ټول لیدونکو ته چې همدا اوس د یک تلویزیون لیدونکي دي. پرون د څارګرو بنسټونو ترمنځ یوه ناسته ترسره سوه چې په دې ناسته کې په لومړۍ کې په هغو ښو خبرو باندې دوی بحث وکړ، لکه د ځوانانو او د ښځو ګډون چې مننه یې وکړه له ټولو افغان وګړو څخه چې په سره له دغومره ستونزو دوی لاړل او ګډون یې وکړ. د دې ترڅنګ له امنیتي ځواکونو نه هم مننه وسوه او طرحې او هغه پیشنهادونه چې موږ دواړو کمیسیونونو ته درلودل هغه دا و چې کمیسیون باید په ولسمشریزو ټاکنو کې روڼتیا ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په پارلماني ټاکنو کې موږ له ستونزو سره مخامخ خو تاسو شاید وایي چې څو ځله د دواړو کمیسیونونو لخوا د ټاکنو قانون نقض شو. کولی سو د پریکړې له بدلیدو څخه هم نوم واخلو، ځکه پریکړې څو ځل د ټاکنو په لړۍ کې بدلې شولې چې دا د ټاکنو په قانون کې دا تخطي حسابیږي، ځکه هیڅوک حق د دې نه لري په ځانګړې توګه کمیسیونونه کله چې یو فیصله یې وکړه بیا چې عملي ورځې ته راورسېدل د فیصلې ته بدلون ورکړي. مخکې دی چې په نورو مواردو یې ولاړ شي، ولې بدلون ورته ورکوي؟ کمیسیون اعلان وکړ، د مثال په توګه که تاسو ته ووایم هغه رایې چې بې د بایومتریک له دستګاه څخه ثبتېږي دا به باطلې وي.
د بدلون هغه اصلي لامل دا و چې کمیسیون خپله بې ظرفیته سو او په ټول افغانستان کې له ټاکنو څخه ښه مدیریت ونه درلود. نو کله چې عملي ورځې ته راورسېدلو په 2 ورځو ټاکنو کې په ټول افغانستان کې بایومټریک دستګاه مشکل درلود او دغه ستونزه د دې لامل شوه چې که تنها د بایومټریک دستګاه هغه رایې ثبت سوي وی د رایو شمیرل به هم ستونزمن و او د دې ترڅنګ دغه کچه یې ډېره ښکته راتلله او د ټاکنو سلامتیا او بالاخره هغه مشروعیت د سوال لاندې راته. که هغه موضوع یې ویې خواته کړو دغه مهالویش کې ادلون بدلون په څه معنا ده؟ موږ په کاراتو د دې شاهد وو چې تر همدغه وروستي مورد یې چې د پایلو اعلان یې وو نیټه یې وځنډېده. بیا هم د قانون نقص و تقویم څو ځله نقص و له پیل څخه تر اوسه پورې بیا هم کمیسیون موږ ته وعده راکړې وه چې په 19 د قوس به دغه ټاکنو پایلې معلومیږي خو له بده مرغه دوی بیا هم رایې حساب نشوی کړلی ځکه تر پرون ورځې د دوی ترمنځ د دواړو کمیسیونونو ترمنځ ناندرۍ روانې وې چې اوس دا رایې به څه رقم شمیرل کیږي یعنی هغه طریقه باندې دوی نه پوهېدل. کله چې پوه سول د څارګرو بنسټونو په ډېر کوښښ او زیار باندې دا دواړه کمیسیونونه سره کېناستل ځکه که د دوی ترمنځ هماهنګي او ناستې نه وي دا لویه اندېښنه ده د افغانستان خلکو او څارګرو بنسټونو ته. دواړه کمیسیونونه په خپل منځ کې جوړ رانسي نو د خلکو د رایو مسئله به څنګه کیږي او د پایلو مسئله به څنګه کیږي. د دوی لویه ستونزه دا ده چې د ټاکنو قانون یا نه پې پوهېږي یا هم غواړي چې قصدي او عمدي دا نقص کوي او یا هم دغه د دوی بې ظرفیتي او کمکاري د دې لامل ګرځي چې دوی قانون نسي پلی کولی. هغه نیټه یې چې موږ ته راکړې وه چې باید پایلې اعلان سي پرون ورځ یا 2 ورځې مخکې دوی کېناستل او ویل چې د دې لپاره چې موږ سم او روڼتیا مد نظر ونیسو دا تقویم بیا هم نقص شو او وروسته ته پاتې سو. خو د موږ لویه اندېښنه دا ده که هره ورځ دوی دا تقویم نقص کړي او وروسته یې بوځي چې بیا موږ اوس رایې نسو شمیرلی یا هم د رایو په شمیرلو کې ستونزه لرو. موږ ولسمشریزې ټاکنې په مخ کې لرو. د دې ترڅنګ بله لویه ستونزه چې کمیسیون درلوده او پرون ورځ په دې خبرې وشولې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې دوی ایسته کړلې له اجنډا بیخي ووتلې د ټاکنو. د دې ترڅنګ اوس غواړي عین کار له ولایتي شوراګانو سره هم وکړي. که کمیسیون اعلان وکړ چې موږ له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ولایتي شورا نسو ترسره کولی او سم مدیریت نسو ترې کولی. موږ ولیدل چې یوازې له پارلماني ټاکنو نه هم کمیسیون سم مدیریت ونه سوی کړی سره له دې چې د ولسوالیو شوراګانو هغه ټاکنې دوی ایسته کړلې. اوس لویه اندېښنه همدغه ده چې دا بیا هم قانون نقص کیږي ځکه موږ په قانون کې دغه ټولې ټولټاکنې راغلي دي د ولسوالیو د ولایتي بیا پارلماني بیا ولسمشریزې که دوی هر دوره کې یو قانون نقص کړي او هر دوره کې ټولټاکنې دوی کموي نو دا به خپله د قانون سري نقص هغه لمنې اوس دا چې د ټاکنیزو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په ولسمشریزه ټاکنو پر وړاندې د هغو ټاکنو سره د سیاسي چلند ونه کړي دغه راز روڼتیا دې پکې په پام کې ونیسي دغه شته مدیریت سره چې پرې نیوکې کیږي او دغه کمیسیون دغه نیوکې سره دی چې ردوي او ځان بریالی بولي. څه فکر کوئ چې شونې به وي پرته له ننګونو ستونزو او ناخوالو ولسمشرۍ ټاکنې دې ترسره کړي او ترڅنګ یې ولایتي او ولسوالیو شوراګانې چې هم باید ترسره شي او غوښتنه کیږي. له بده مرغه چې کمیسیون د دغه ظرفیت موږ نه پکې وینو او ډېر اندېښمن یو ځکه که اوس ډېری خلکو سره دا اندېښنه ده چې همدغه کمیسیون په همدغه مدیریت باندې دوی به له ولسمشریزو ټاکنو سره څه وکړي او دا اندېښمه له ټولو خلکو سره شته په ځانګړې توګه له څارګرو بنسټونو سره. موږ ولیدل چې قانون نقض شو 3 ورځې ټاکنې په ټول افغانستان کې ترسره شولې. د دې ترڅنګ هیله مند وو چې په کندهار کې دغه ستونزې چې په نورو ولایتونو کې وي دا به کندهار کې نه وي خو له بده مرغه کمیسیون تجربه ترې وانخیستله. عین ستونزې بیا په کندهار کې بیا ځلي تکرار سولې. نو د دغه لپاره موږ دغه باندې ډېر ټینګار کوو چې کمیسیون باید له تجربو څخه ګټه واخلي او که دوی بیا هم د لکه کندهار موضوع چې بابیزه تېره کړله او هیڅ پاملرنه یې ورته ونه کړله سره له دې چې دوی تجربه اخیستې وه تر ښاغلي سیاد پورې دوی سفر وکړ کندهار ته تر څو سمې ټاکنې ولري خو له بده مرغه د دوی پشتون سره کندهار ستونزې درلودې. مرکزونه تر 11 بجو ونه پرانیستل شول. د دې ترڅنګ بایومټریک بیا هم ستونزه درلوده. فهرستونو بیا هم ستونزه درلوده. نیوکه دا وي چې
22 ولایتونو کې د ټاکنو ترسره کېدو سره کندهار کې بیا هم په یوه اونۍ ځنډ سره هماغه ستونزې شته وي. څه فکر کوئ چې د ازمویل به تېروتنه نه وي؟ بېشکه ځکه موږ بله ګزینه نه لرو، هم مجبوره یو له همدغه کمیسیون سره دا بلې ټاکنې هم ترسره کړو ځکه اوس وخت ډېر کم ده. د دې ترڅنګ ستونزې مو بیخي ډېرې دي. څارونکي بنسټونه حل لار په څه کې ویني؟ د حل لاره په لومړی کې دغه د رایو شمیرلو مسئله د دوی روښانه کړي، زر تر زره د ختمه کړي. هغه تقویم چې اعلان کړی د وروسته له دې حد اقل دا نه نقص کوي او په همغه موده چې موږ ته اعلان کړی د پارلماني ټاکنو نتیجه د خلکو ته اعلان کړي ځکه دا نورې ستونزې بیا تر شا لري. دا منل کیږي او که نه منل کیږي، احزاب، نمایندان، څارګر بنسټونه دا مني او که نه، ځکه زموږ ناظرین اوس هم کمیسیون کې شتون لري خو د دوی شتون او د سیاسي احزابو د ناظرینو شتون هلته سمبولیک ده، یعنی په سم ډول موږ شتون نه لرو هلته. دا یوه لویه ستونزه ده او ژر تر ژره د ولسمشریزو ټاکنو ته آمادګي ونیسي او هیلهمند یو چې ولایتي شورا دغه ټاکنې دوی بیا هم وروسته وانه چوي ځکه دا یوه لویه ستونزه ده. د فیفا بنسټ ویانده مروه امینی کور مو ودان. اوس هم خپلو خبرونو ته دوام ورکوو. د طالبانو د معنوي پلار مولانا سمیع الحق وژنې بیلابیل غبرګونونه راپارولي سره له دې چې افغانستان کې رسمي چارواکي د نوموړي د وژنې په اړه کوم غبرګون نه لري، خو د هیواد ډیری اوسیدونکي د طالبانو د ملاتړ له کبله د نوموړي وژل کېدل ورته تر ټولو لږه سزا بولي. خو طالبانو د نوموړي وژل د اسلام د دښمنانو چاره بللې. د پاکستان د دیني عالمانو مشر هم د نوموړي د مړینې په غبرګون افغانستان په نښه کوي او وایي چې د مولانا سمیع الحق د وینې غچ لپاره به دغه هیواد کې جګړه زیاتوالی مومي. بل لوري ځینې شنونکي په دې باور دي چې د نوموړي مړینه د افغانستان د سولې پر بهیر اغیز نه لري. د یوې پراتی پاکستانی ملا د ژوند د کیسې پای. افغان طالبانو وړ مشپه تر ټولو مهم او مشهوره ملاتړی او روزونکی له لاسه ورکړ. د طالبانو معنوي پلار وړ مشپه د پاکستان راولپنډۍ کې د یو نامعلوم کس له لوري د چړو په وارونو سره ووژل سو. نوموړي په وار وار باندې پر دې باندې ویاړ کړی و چې د طالبانو معنوي پلار بلل کیږي او یو وخت خو یې دا هم ویلي و چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر ملایکي ته ورته انسان دی. د دې مولانا شاګردانو یعنی طالبانو د نوموړي قتل د اسلام د دشمنانو کار بللی دی او ویلي دی چې د نوموړي خدمتونه د هیرولو وړ نه دي. طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې نوموړي خپل ژوند زده کړو او سیاست کولو ته وقف کړی و. خو دلته په افغانستان کې بیا ډیری کسان د مولانا سمیع الحق پر مړینې خوشحالي او اتڼونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د مړینې دا سزا د ده لپاره کمه بلل سوې او ویل کېږي چې د مولانا د افغانستان په حق کې تر دې زیات ظلمونه کړي دي. مولانا سمیع الحق د حقانیه په نوم باندې د هغه مدرسې مشر و چې د راپورونو پر اساس باندې د طالبانو اکثره جنګیالوی او مشرانو هلته زده کړې کړې وې. با کشته شدن مولانا سمیع الحق مخالفین دولت افغانستان یک مهره کلیدی و آتش افروزی را به خاطر جنگ افغانستان از دست دادند، ولی آیسای پاکستان توان زیر داره که به زودی مولانا سمیع الحق های دیگری را تولد کنه و جنگ را شعله‌ور نگاه داره. خو په پاکستان کې بیا د دې هیواد لومړی وزیر چې په ټاکنو کې د مولانا سمیع الحق له ملاتړه برخمن وایي چې د مولانا سمیع الحق مړینه لویه ضایعه ده او هڅه کوي چې قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري. د پاکستان د پوځ مشر هم د نوموړي مړینه د پاکستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. خو د پاکستان د دیني عالمانو پخواني رئیس بیا ویلي چې د مولانا سمیع الحق له مړینې سره به د افغانستان جګړه چې نوموړي ورته جهاد ویلي نور هم زور واخلي. خدا کی قسم مولانا سمیع الحق کی شہادت کا یہ خون افغانستان کے جہاد کو اتنی طاقت بخشے گا کہ اب وہاں کسی باطل کا ٹھہرنا، میں یہ جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے. افغان حکومت او افغان دیني عالمانو په وارو وارو له مولانا سمیع الحق څخه غوښتنه کړې وه چې خپل شاګردان او بچیان دې له افغان حکومت سره خبرو کولو ته چمتو کړي. خو په ښکاره باندې نوموړي پر ځای د دې چې د افغان حکومت غوښتنه ومني، برعکس یې د طالبانو د ستاینې په کولو سره په افغانستان کې پر جګړې باندې ټینګار کړی و. خو په دې وروستیو کې له افغان دیني عالمانو سره د خبرو پر مهال له افغان حکومت او طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې د امریکا له شتون څخه پرته د خبرې سره وکړي. بنا به تاثیری که خود سمیع الحق با بالای رهبری ارشد طالبان مثلا
ملا منصور دانشجوی ازی بوده و سراج الدین حقانی دانشجو بوده. با وجودی که در قبل یکی از کسایی بود که از روند جنگ در افغانستان حمایت میکرد، اما بعد داشت از اینکه ملاقات اخیر با شورای علما داشته، خب این بدون شک پیوند با این مسائل وجود داره. د یادولو وړ ده چې وړ مشپه د مولانا سمیع الحق له وژل کېدلو سره سره د ISI د پخواني مشر جنرال حمید ګل پر زوی باندې هم برید وسو. عبدالله ګل ویلي هغه وخت چې له اسلام آباد څخه راولپنډۍ ته پر لاره و، د نامعلومو کسانو له لوري یې پر موټر باندې برید وسو. د پکتیکا، پکتیا او غزنی ولایتونو امنیت سره تړلي دي. ولسمشر پکتیکا ته په خپل سفر کې د دغه ولایت اوسیدونکو ته ژمنه سپاري چې حکومت د دغه ولایت د امنیت ټینګښت لپاره ټولیز پروګرام تر لاس لاندې لري. ولسمشر د پکتیکا ولایتي شورا له غړو سره په لیدنه کې وایي چې حکومت د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې ولسوالیو امنیت ټینګښت لپاره پرته له ځنډه ګام پورته کوي. نوموړي دغه راز په دې لیدنه کې د پکتیکا امنیت ټینګښت لپاره د دغه ولایت له اوسیدونکو مننه کړې. راتلونکو څو شیبو پورې فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د 38 ټاکل شویو برخو پلي کېدل. آیا د ملي یووالي حکومت فساد پر وړاندې د مبارزې په چاره کې بریالی دی؟ د برېښنا په نشتون کې د ختیځ میشتو تیارې شپې. د اسلامي پوهنتون په تړاو د کابینې پریکړې هم د ننګرهاریانو غبرګونونه راپارولي. د ملي یووالي حکومت اداري فساد پر وړاندې مبارزې لپاره ټاکل شویو برخو پلي کولو کې بریالی دی. اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې حکومت تیر یو کال کې 38 ټاکل شوې برخې پلي کړې دي، خو د روڼتیا څار بنسټ موندنې ښیي چې اداري فساد پر وړاندې د مبارزې تګلارې برخې تر هغه چې ویل کېږي لږې پلي شوې دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژیو د نویو شاخصونو په تړاو د حکومت او مدني ټولنې د بنسټونو ترمنځ مشورتي ناسته. دې ناسته کې د نویو شاخصونو ترڅنګ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وایي حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژیو 38 شاخصونه چې باید تیر کال عملي شوي وای عملي کړي دي. د دې ادارې په باور په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ځانګړې څارنې ادارې رامنځته کول، د لوړپوړو دولتي چارواکو د شتمنیو ثبتول او د لوړپوړو امنیتي چارواکو د ګمارنې او ترفیع لپاره د عالی څارنیز بورډ رامنځته کول هغه څه دي چې تر اوسه عملي شوي دي. تاکید مرحله اول استراتژی سر موارد نهادی بوده که ما در اونجا باید پیشرفت می داشتیم، به خاطر از اینکه اگر اساسات جور نمی کردیم دیگه در قسمت خدمات یا بخشای دیگه که می رفتیم اونجا تاثیر ما نمی دانستیم داشته به خاطر موثریت. بنان تاکید سر تعیینات بود. همداشان له دولتي ادارو نه د فساد جرړو ایستلو لپاره 18 نور شاخصونه هم وړاندې شوي دي چې تر راتلونکو 2 کلونو به عملي شي. گفتم 66 بنچمارک جدید هست، 7 در 7 محور که میاد از این تا 2020 می باشد. خو د افغانستان د روڼتیا څارنې بنسټ بل نظر لري. د دغې ادارې په باور اداري فساد سره مبارزې لپاره ځینې شاخصونه له اره عملي شوي نه دي او ځینې نور یې په ټیټه کچه عملي شوي دي. آنچه که حکومت ادعا میکنند که اکثریت از این بنچمارک‌ها عملی شده و نشان میدن که اینا 100% تکمیل شده. یافته‌های ما نشان میده که در موارد زیاد این بنچمارک‌ها یا اصلا عملی نشده یا بسیار کم عملی شده، اما نشان داده شده که اینا به صورت کامل تکمیل شده. د ملي یووالي حکومت 2 کاله وړاندې له دولتي ادارو نه د فساد لمن ټولولو په موخه د فساد سره مبارزې ملي تګلاره جوړه کړه، خو ښکاري چې لا هم دولتي ادارو کې فساد او بډ اخیستنه د ټولو خدمتونو لپاره یو ښه معیار دی.
کابو یوه میاشت کېږي چې د لغمان او ننګرهار ولایتونو د برېښنا مزي پرې شوي او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مسؤلین وایي چې طالبان د برېښنا کارکوونکو ته د دې مزي د جوړولو اجازه نه ورکوي، خو دوی هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. بل لور ته نړیوال اسلامي پوهنتون چې په ننګرهار کې د جوړېدو ډبره ایښودل شوې وه، خو د کابینې په یوه غونډه کې پریکړه شوې چې یاد پوهنتون به د ننګرهار پر ځای کابل کې جوړیږي، چې ننګرهار کې د یو شمېر خلکو غبرګونونه راپارولي او له پرون راهیسې لاس په لاریون شوي دي. د دغه موضوع د نورو اړخونو روښانه کېدو په موخه ننګرهار ولایت څخه ټولنیز سیاسي کارپوه سید یونس سعیدي ته مو بلنه ورکړې چې په تړاو به یې له دوی سره لنډه مرکه ترسره کړو. مننه ښاغلی سعیدي چې وخت مو راکړی. دا چې یو شمېر ننګرهاریان له تېرې ورځې راهیسې لاس په لاریون شوي دي، د کومې موخې لپاره؟ مننه. د هر څه نه مخکې تاسو ته سلام او د یک تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته بعد سلام راځم ستاسو د سوال په جواب کې. ننګرهاریان د خپل حق او حقوقو دپاره اگر کې وضعي قوانینو ورته حق ورکړی دی چې هر څوک کولی شي د خپلو حق او حقوقو د غوښتنو دپاره دغسې مدني حرکتونه ترسره کړي. همدغه پلمه باندې ننګرهاریان هم چون یو میاشت کېږي، ننګرهار یو سیاسي او اجتماعي که درته ووایم چې داسې ولایت دی چې د صنعت په رابطه یو صنعتي ښار دی، یو تجارتي ښار دی او همدغه رنګ یو پولیس ښار دی چې موږ د ګاونډي هیواد پاکستان سره یو ډېره پرته او اوږده پوله لرو. په داسې ښار کې د برق نشتون دا د مرکزي حکومت دپاره د یو ننګ او د عار خبره ده، چون ننګرهار یو مخکې مې درته ویل چې یو پولیز او یو بارډر پروت ولایت دی. که د پاکستان نه کوم خلک راځي او یا میشت مهاجر چې پاکستان کې دی اول ګوره ننګرهار ته راځي او بیا دې پلو راغځېږي، نو هغه خلک که چېرته راشي زه راځم ستاسو د سوال په جواب کې همدغسې طولاني جواب غواړم چې درکړم درته. هغه خلک که راځي او په ننګرهار کې بیا برق نه وي، دا ډېره د ننګ خبره ده هغې خلکو دپاره، ځکه چې هغوی وایي چې موږ خپل هیواد ته ځو، چون زموږ هیواد افغانستان آزاد هیواد دی او موږ تر اوسه پورې د نورو خلکو د خبرو هغه سم چې وتېر کړل په ګاونډي. د دغې موضوع سربیره د ننګرهار ولایت کې څومره صنعتي چارې ټکنۍ کوي او ځنډوي؟ راتلم همدا جواب ما هم درکولو درته. هغه خلک ګوره راځم درته خپل جواب ته. هغه خلک چې راځي دلته چې ګوري چې په ننګرهار کې برق نشته دی، اوس هم لاټینونو ته خلک ناست دي او په کوم امید باندې یعنی کوشش بیرته داسې کوي چې بیرته لاړ شي، ځکه چې په دې وطن کې امنیت نشته، صحیح ده، برق نشته، هغه سهولتونه چې په نورو هیوادونو کې دي، خاص کر ګاونډي پاکستان هیواد کې هغه سهولتونه چې دوی ته ورکول شوي دي په دې ځای کې نشته دی، نو څه شی کوي چې دې خپل دې وطن ته بیرته راشي. د برق موضوع ده بسته میاشت کېږي، داسې نه ده چې په نورو والیانو په وخت کې چې په ننګرهار کې ونه ده قطع شوي. دا برق هغه وخت کې هم قطع شوی دی، خو یو ستراتیژي یو پلان ورته جوړ شوی دی او دا هماغه پلان د مخکې دوی مخکې تللی دي او دا برق مشکل حل کړی دی. میاشتې وشوه په ننګرهار کې برق نشته دی، چارواکي خالي په یو نوم او په بل نوم باندې ولسونه غولوي، مرکزي دولت ته فریب ورکوي چې یاره موږ داسې وکړل داسې مو کړل، اصلا څه شی شوی نه دی د ننګرهار د برق د حل د دایمي حل د مشکل لپاره. دا یې پرېږدو چې ولې د تورن اسماعیل په وخت کې دا کار وشو، ولې په بادپخ باندې دا مزي وغځېدل، دې باندې اوس بحث نه کوو ځکه وشوی کار دی، هېڅ معنا نه ورکوي که په دې مباحثو په حل لارې حل دپاره. دغه خلک چې نن راوتي دي په ننګرهار کې دا دویمه ورځ ده چې خیمې لګولې ده د خپل د حق او حقوقو د غوښتلو دپاره په مرکزي دولت باندې زمونږ چون دلته زه راغلی یم همدې دپاره پرون هم د سنا مجلس رئیس صاحب سره وکتل او هغوی موږ ته واده راکړه چې انشاءالله دغه مشکل د حل لپاره به ولسمشر سره موږ غږېږو، په دې باندې داسې بحث پرې کوو چې دایمي دا مشکل موږ ته حل کړي. آیا دا چې ننګرهاریان اوس لاس په لاریون شوي دي او شمېر یې تر اوسه سیمه ییزو چارواکو یې پوښتنې ته پرونه تر ننه ورغلي او د هغوی غوښتنو ته یې ای کاش داسې شوی وی، که شوی وی خو لاریون یې نه کوو که نه. دا چې یو میاشت کېږي ما درته ویل د ننګ او د عار خبره ده، د شرم خبره ده دې خلکو دپاره چې دی اوس هم په خپلو چارو کې په حساب پاتې دي، هملته ولاړ دي. زه وایم که د دوی په ځای باندې زه وایم ما به وخت استعفا ورکړی وی، خو دلته داسې نه کېږي. دلته هغه اصل چې باید پلی شي په نور نړۍ کې دیموکراتیکو اصولو خلاف دلته برعکس پلی کېږي. ننګرهار کې برق نشته دی، اسلامي نړیوال اسلامي پوهنتون په 1993 کال کې افتتاح شو،
اوس راځي همدغه پوهنتون چې افتتاح شوی دی څومره د شرم خبره ده افتتاح شوی پوهنتون راځي بیرته بل ولایت ته انتقالیږي موږ په دې کې مشکل نه لرو ټول افغانستان دی موږ د ټولو افغانانو بقا غواړو چې فارض کړي چون چې په نړیوال اسلامي ټولنه او نړیوال بانک درته هغه حساب هر څه برابر کړي دي احاطه هم شوې ده ډبره هم کېښودل شوې ده چاردیوالي هم برابره شوې ده اوس د هغې ځینې راوړل کېږي بل ولایت ته دا د ننګرهاریانو سره لکه څنګه چې تاریخ په اوږدو کې د مور د میرې چلن شوی دی دغسې بیا یو رقم فشار راوړل کېږي او په دو باندې او دغسې حالت چې دوی کومه چې موږ سره روان کړي دي دا ظلم دی د ننګرهاریانو په حق باندې او ننګرهاریان هم د دغه مشکلاتو د حل لپاره چون حق لري چې دغسې تظاهرات وکړي مدني حرکتونه وکړي او د خپلو حقوقو د دفاع لپاره دوی راغلي دي او په لاریونونه یې کړي دي او انشاءالله چې موږ تر هغې پورې د چې میاشت چې رئیس ننګرهار کې برېښنا نشته لامل یې په څه کې دی چې سیمه ییز مسؤلین هلته مسؤلیت لري څو حداقل د خلکو د ژوند اسانتیاو لپاره لا نورې هڅې وکړي پروژې پلې کړي لا دا یې پر ځای چې برېښنا مزې پرې کېږي او نه شي بېرته نښلولی پروژې پلې کول خو په هر حال کې نه هغه د خپلو خبرو کې تاسو ورته اشاره وکړه پروژې پلې کول یې په هر حال هغه خو یې پلې نه کړل دا شته برېښنا یې په موږ باندې قطع کړه ما درته ویل چې د نورو والیانو په وخت کې هم دا کار شوی دی خو هلته هغه مشکل چې کله پیدا شوی دی د یو هفتې نه پله نه دی غځېدلی اوس یو میاشت کېږي په ننګرهار کې برق نشته دی داسې څوک نشته چې دغه حل دپاره که هغه مخالفین دي او که د بادپاخ اوسېدونکي دي او که هغه نور کوم کسان چې دي مسؤل اشخاص دوی باید پاسېږي او دغه مشکل د حل دپاره یو څه وکړي داسې لاس تر زنې لکه دوی چې ناست یو میاشت وشوه داسې کېناستل دو دپاره د شرم ځای دی چې دوی ناست دي نه وای باید داسې شوی چې دو اوس کړي دي دو قرار لاس تر زنې ناست دي خبرې همدومره کېږي د ننګرهار والي پاڅېږي او د لغمان چې طالبان ورته اجازه نه ورکوي او وسلوال مخالفین ورته د جوړولو اجازه او نښلولو اجازه نه ورکوي نو دوی نشي کولی چې د برېښنا کارکوونکي هلته واستوي طالبان یوه ډله ده ته نظام یې ته حکومت یې ته پاور کې طالبان څوک دي چې ماته دغه نه فرض کړه لکه سره کوم چې اوس ویل کېږي چې اجازه نه راکوي چې اجازه نه راکوي لارې پرې بندې کړه نظامي دغه پرې وکړه قوتونه استعمال کړه دا خو دا معنا نه ورکوي چې هغه ماته اجازه نه راکوي نو د سوال باندې ګوره په سیاست کې او په دغه ځایونو کې هر څه په سوال باندې نه کېږي چې ته ټول عمر خلکو ته سوال وکړه ته د خپل قوت نه استفاده وکړه پاسې کې خلک راجي کړه لاریونونه ولس نور څه شي وکړي ولس خو نور تباهي مخې ته هغه تباه او برباد کو په حساب باندې ولس چې کله لاریون کوي د بیچارهګانو امنیت صحیح نه نیول کېږي یو ځکه انفجار کېږي همدا ولس بیچاره دی چې مهربانه همیش لکه څنګه چې دوی په ګروګان ساتلی دی ولس ټول عمر دپاره ګروګان ساتلی دی دوی دغسې کارونه چې خپل یې نشي کولی بیا دغسې راخطا کوي او اوس د دغه برېښنا نشتون د ننګرهار پر اقتصادي وضعیت څومره اغېزه پرېښودی شي او تر څنګ یې څومره د دوی چارې او عادي ژوند یې ټاکنی کړی ټول صنعت موږ د مشرقي نه خالي د ننګرهار د مشرقي که درته وایم ننګرهار د مشرقي د څلور ولایتونو د سر تاج دی دلته ټول کارونه که هغه اداري او که غیر اداري کارونه د ننګرهار نه هغوی سرچینه اخلي او هغوی خپل مشکلات د ننګرهار په دغه باندې حل کوي ننګرهار کې برق نشته صنعت په ټپه ولاړ دی مجبور مکلف دي خلک څه وکړي غلا وکړي مخالفینو خواته لاړ شي دغسې فشارونه چې ګوره هغه طرف نه اچول کېږي باید دوی په چارواکو باندې زموږ غږ دا دی چې تاسو پاسېږي د دغه مشکل د حل لپاره که هغه د هرې لارې کېږي ما درته مخکې خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې پخوا هم داسې شوي یوازې نه د حیات الله حیات په دغه کې په دور کې چې دا اوس والي دی برحال د ده په وخت کې دا کار نه دی شوی د نورو والیانو په وخت کې دا کارونه شوي دي او هغوی د دغه مشکلاتو د حل لپاره د هر ممکنه لارو نه کار اخیستی دی او دغه مشکل یې په ډېر لنډ وخت کې حل کړی دی دا چې اوس نه کېږي او یو والي په بل باندې ورچي او بل په بل ورچي دا اصلا موږ ته چې د مشرقي ځوانان یو مدني ټولنې مدني نهادونه اهل خبره خلک اصلا موږ ته قابل د قبول نه دي او په ولسمشر باندې مو د دې ځینې غږ دا دی ستاسو د تریبون نه غږ پې کوو چې جناب ولسمشره ننګرهار ته کاره خلک راولېږئ زموږ داسې خلک نه دي په کار چې په میاشتو میاشتو د ننګرهار برېښنا نه ټول صنعت د په ټپه ولاړي ننګرهار د بیخي برق نه لري ګل و ګلزار ښار دی زما ښار چې ورشي ورته که درته وایم که په سم سړک باندې څوک قتل وکړي څوک یې نه ګوري ولې برق نشته دی که نه همداسې نورې خبرې موږ نه دي په کار هغه خلک چې هغوی کار نشي کولی ننګرهار ته رالېږي هر هغه څوک چې موږ ته کار کوي د ننګرهار د بقا دپاره بلکې د ټول افغانستان د بقا دپاره کار کوي موږ یې لبیک وو او چې نه کوي موږ نه غواړو د لاریونوالو ننګرهاریانو غوښتنې یوازې د برېښنا موضوع نه ده د پوهنتون په تړاو هم دوی لاس په لاریون شوي دي څه فکر کوئ دا چې د حکومت په کچه پرېکړه نیول شوې چې دغه پوهنتون باید له هغه ځایه بیرته کابل ته راوړل شي نو د دغو لاریونوالو یا په ټوله کې د ننګرهاریانو دریځ به څه وي موږ مخکې خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې موږ د افغانستان په هر کنج و کنار کې چې د وطن د بقا دپاره کار کېږي که هغه په هر بخش کې موږ مشرقي وال ننګرهاریان ورته لبیک ویو
خو کله چې زمونږ په حق کې ظلم کیږي موږ د دې مخالفت کوو. که هغه هر څوک کوي، که ولسمشره ته یې کوي، که هغه ستا نور نهادونه کوي. ننګرهار موږ دا نه ویو چې دا د په بل ولایت کې نه جوړېږي او دغه دې وشي. بیا به دې داسې کړی وی چې دا ډبره به دې په هماغه ولایت کې ایښې وی چې کومه کې ته اوس دا خبره کوي. اوس چې د ډبره مې ایښې ده او نړیواله ټولنې د سره منل هم د هغوی مشکل هم نه لري، هېڅ مشکل نه لري. که اسلامي بانک دی د نړیوال اسلامي بانک مشکل نه لري، فنډ درکوي درته، او که هغه نور نهادونه دي چې په دې بخش کې موږ سره مرسته کوي، کومک کوي راسره. داسې نه دي ویلي چې په ننګرهار کې که جوړېږي موږ فنډ نه ورکوو. دا خبره اصلا نه ده شوې. چې پرون موږ د ثنا مجلس رئیس صاحب سره مسلم یار صاحب سره موږ دا خبره شریکه کړه. د هغوی ځواب هم که درته ووایم چې همدغه ځواب یو چې هغوی مشکل نه لري په دې کې، او انشاءالله موږ ولسمشر سره دا خبره هغه ویله چې موږ شریکو او د دې حل لپاره لار پیدا کوو. موږ څه ویو ننګرهاریان، که چېرته دا تاسو په بل ولایت کې جوړو، که کابل کې، پرواني کې، میمنې کې، هر ولایتي، بیا به هم ډبره هملته ایښې وي. اوس هم ډبره ایښې ده، احاطې تر یوه حده جوړه شوې ده. دا د ننګ خبره ده، د شرم د ناکاروالي خبره ده. والله قسم دی ګوره دا خلک موږ پورې خندي کوي. د نور ملکونه چې موږ ګورو هغوی موږ په حساب نور هم ولې شرموئ؟ د دې نه هم نور شرم پکار دی دې خلکو ته چې دوی کوي په خپل کارونو کې، چې نه شي کولی. ما ته په خپلو مخکې خبرو کې ویل چې نه شي کولی، هغه که والي، که ولسمشري، که بلي، که وزیري، که هر څوک وي چې یو کار نه شي کولی، د هماغه شروع نه مهرباني وکړئ راشئ ووایئ چېرې دا کار موږ نه کېږي، نه یې شو کولی. وخت چې کوئ ډبره هم د یو شي بیا ږدئ. دا اوس موږ ته ننګرهار دپاره د نن خبر ده، د هر خبر ده، او په هېڅ ملحوظ موږ تیار نه یو چې دا پوهنتون بل ځای ته انتقال شي. که جوړېږي په همدې کې دې جوړېږي، که نه جوړېږي موږ به خپلو ټولو مدني حرکتونو ته همدغسې چې لکه څنګه هم چې دوام ورکړی د خپلو حقوقو او غوښتنو دپاره موږ ته قانون هم ویلی دي، او دا حق موږ ته قانون راکړی، او انشاءالله موږ به د خپلو حرکتونو دغه ستونزې ستاسو په اند څنګه واردی شي؟ په ټوله کې دا چې تاسو یادونه وکړه په خبرو کې مو چې په سیمه ییزه اداره هلته په سمه کار نه کوي او په یو ډول نارضایتي وښوده، او بېلګه مو هم همدا کیدای شي چې د یوې میاشتې راهیسې برېښنا پرې شوې او څوک یې بېرته نه نښلوي. څه فکر کوئ د یو مدني فعال او ټولنیز فعال په توګه حل لار په څه کې وینئ؟ ټولو حل لارې همدا ده چې ارګانونه دي څنګه چې په کار ده باید کار وکړي، او ډېر لنډ وخت کې د ننګرهار د برق همغږي کړي. شروع کړي برق، لومړی برېښنا ده، که برق نه وي موږ هېڅ شی نشو کولی. بعد د هغې نه څنګه چې مې مخکې ویله چې موږ په هېڅ ملحوظ تیار نه یو چې د ننګرهار نه دی دغه پوهنتون نړیوال اسلامي پوهنتون، ما په خپلو خبرو کې ویل چې موږ نور ولایتونو سره د افغانستان هېڅ کونج و کنار سره مشکل نه لرو، خو دا چې دلته ډبره کېښودل شوې ده دا د ننګرهار او مشرقي دپاره د ننګ او د هر خبره ده، او هېڅکله موږ دا اجازه نه ورکوو چې دا پوهنتون د بل ځای ته انتقال شي، او خپلو مدني حرکتونه به انشاءالله ادامه ورکوو. د ننګرهار ټولنیز او سیاسي فعال سید یونس سعیدي کور مو ودان. وروسته یو څو شیبو کې ټولیزه راټولېدنه د اقلیم د بدلون له کبله د رامنځته کېدونکو زیانونو لپاره حل لار. افغانستان کې 50% څاروي د اقلیم د بدلون له کبله له منځه تللي. د امریکا ویسکانسن ایالت اړوند ښار کې یو کس پر لارویانو د موټر له ځغلولو سره 4 تنه وژلي. روان کال کې د اقلیم بدلون له کبله افغانستان کې لږ تر لږه 50% څاروي له منځه تللي دي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د اقلیم بدلون له کبله د زیانونو د کموالي لپاره څه باندې 2.5 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. د دغې ادارې په باور د دغو زیانونو د کموالي لپاره ټولیزې راټولېدنې ته اړتیا ده او د ټولو هیوادوالو او بنسټونو پر همکارۍ ټینګار کوي. له نورو ستونزو سره سره د اقلیم بدلون هم د افغانستان جغرافیه له ګواښ سره مخ کړې ده. دلته د چاپیریال ساتنې مسؤلین او کارپوهان راټول شوي او په هیواد کې د اقلیم د بدلون خبرداری ورکوي. د دغو مسؤلینو او کارپوهانو په وینا باندې په هغو سیمو کې چې اقلیم یې وچ وي هغو سیمو کې زیات د اقلیم د بدلون خطر شته. مسؤلین وایي په دې برخه کې باید جدي اقدام وکړل شي. مسئله که این منطقه را در آینده وارد ابعاد تازه از چالش‌ها خواهد نمود، کاهش منابع آب در این منطقه با توجه به تغییرات اقلیم جهانی خواهد بود. از تأثیرات سوی تغییر اقلیم عمیقاً متأثر شده است. تغییرات اقلیمی به طور مستقیم بالای منابع طبیعی هم از آب، زراعت، جنگلات، علفچرخها و دیگر منابع افغانستان اثر می‌گذارد. طبي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د اوبو او هوا د بدلون عمله په روان کال کې په 50 مالداري او زراعت ته زیان اوښتی دی. نتایج آسیب پذیری‌ها
ببینید سال گذشته تمام چراگاه‌ها از بین رفت. وقتی چراگاه‌ها از بین رفت مواشی نابود شدن. 50% مواشی در افغانستان کاهش پیدا کرد. زراعت از بین رفت. زراعت للمه به کلی نابود شد. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اقلیم د بدلون په اړه باندې د اندېښنو له ښودلو سره وایي چې د دې آفت د مخنیوي په موخه باندې باید حکومت او خلک په ګډه باندې کار او همکاري وکړي. د همدې ادارې د شمیرو له مخې په هیواد کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په موخه باندې په لومړنیو ګامونو کې کم و زیات 12.5 میلیارد دلار ته اړتیا ده. متاسفانه کشور ما یک از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییر اقلیم شناخته می شود. د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې د نړیوالو لپاره په یو لوی سرخوږي باندې بدل شوی دی. له کیمیاوي موادو څخه استفاده کول، د غازونو سوځول او چاپیریال ساتنې ته پام نه کول د اقلیم د بدلون اساسي لاملونه بلل کیږي. د ځنګلونو وهل او له منځه وړل هم هغه لاملونه بلل کیږي چې له امله یې د افغانستان په شمول باندې د نړۍ په یو شمېر سیمو کې وچکالي هم رامنځته کړې ده. د فرانسویانو روغتون کې مسؤلین وایي افغانستان کې باید د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو کیفیت ته جدي پاملرنه وشي. دغه روغتون کې مسؤلین له حکومته غواړي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره ډېر هڅه وکړي. ورته مهال د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د ښه والي لپاره له هڅو وایي. د هیواد یو تر ټولو مجهز روغتون کې چې د فرانسویانو په نوم دی د سټنډرډ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. هیواد کې د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو ارزونه د دې پروګرام اصلي موخه ده. د دې پروګرام د ګډونوالو په باور هیواد کې د روغتیایي خدماتونو وړاندې کول په ټیټه کچه روان دي. همداشان د هغو درملو کیفیت چې هیواد ته رادننه کیږي د اندېښنې وړ دي او حکومت یې هم پر وړاندې کوم جدي ګام نه دی پورته کړی. واقعا یک چالش بزرگ است که ما تمام دوایی را که وارد کشور میشه او را کیفیتش 100% تضمین بکنیم. اما با مساعی مشترک، با هم آهنگی تمام ادارات سکتوری یقینا و خصوصا به همکاری مردم یقینا ما میتونیم به این هدف نائل شویم. د زیاتو ګټو ترلاسه کولو لپاره د ځینو سوداګرو هڅې د قانون او د روغتیایي خدماتونو سټنډرډ کولو اصولو نه پلي کیدل هغه څه دي چې هیواد کې د روغتیایي سټنډرډو خدماتونو پر وړاندې خنډ رامنځته کړی دی. د عامه روغتیا وزیر که څه هم د دغو ستونزو د له منځه وړلو ډاډ ورکوي، خو له سوداګرو هم ځینې غوښتنې لري. وزارت صحت عامه من حیث یک نهاد مسئول برای صحت هموطنان ما متحد است تا بر اساس تجدید پالیسی ها و نوآوری ها من جمله تشویق مشارکت عامه و خصوصی در شفاخانه ها، خودمختاری شفاخانه ها، کانسپت یوزرفی، نظارت و ارزیابی دوامدار از عرضه خدمات در مراکز خصوصی و دولتی، شف سیستم و اقدامات مشابه مسئولیت مریضان و کیفیت خدمات را تضمین می کنند. د دې ترڅنګ د هیواد ډیری روغتونونو کې د درملنې اړین مواد او وسایل نشته، تر دې چې د ښاریانو په وینا په ځینو روغتونونو کې د ناروغیو سمه پیژندنه هم نه کیږي. او په پای کې هم دا چې د لارای ډوله موټر یو چلوونکي د امریکا ویسکانسن ایالت په لیکهالي ښار کې د واټ پر لارویانو د خپل موټر له ځغلولو سره 4 تنه وژلي دي. پولیس وایي وژل شوي 3 نجونې او یوه ښځه ده او دغه راز یو شمېر هم ټپیان شوي دي. خبري ټولګه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه. تل پاتې دې وي هیواد مې.